د بونیر علم د غره د سره راغورځېدونکي د اوبو د ابشار د ماچو ابشار په نوم مشهور دی، چرته چې د لرې لرې نه سیلانیان راځي او دلته د قدرت د نظارو نه خوند اخلي. تازه هوا هر طرف ته شینکي او بیا په داسې کې د یخو اوبو راجوړ د ابشار د علم غر د نورو ابشارونو په شان ډېر زړه راښکونکی دی. دا ډېر ښکلی ابشار دی. زه چې څومره د پاکستان څومره د علاقو خلک دی، زه هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي د دې ځایونو نه خوندونه والي. د علم غر دې ابشار ته تلل او بیا دلته وخت تېرول ډېر د خوند دي، خو دې مقام ته رسېدل اسان کار نه دی. د یو شمېر سختو لارو نه د راتېرېدو وروستو دا منظر زړه ته ښکلا ورکوي. دلته راغلي سیلانیان وایي چې داسې قسمه د سیل ځایونو ته دې تګ راتګ لارې اسانې کړې شي چې ډېر خلک دلته راشي او دې علاقې ته ترقي میلاو شي. روډونو په حوالې سره چې دی نو یقینا چې په بونیر کې په هر ځای کې ډېر ښکلي ښکلي د سیل دپاره ځایونه دي، دغه شان چینې دي، واټر پالې دي، خو هغې ته زیاتتر مسله دی چې د روډونو مسلې ورته او ډېر زیات وراني، نو زیاتو خلکو زړه غواړي چې موږ دې ځایونو ته وخیږو، خو د دې روډ د دې وجې نه هغوی خپل چې دی ویزټ هغې ځایونو ته نشي کولی. یاد دې وي چې د علم غر او بیا دلته د رام تخت وجود نه صرف د دې غر تاریخي او په مذهبي توګه لوړوالی راښکاره کوي، بلکې دلته زړه راښکونکي ابشارونه او قیمتي د دوایۍ جوړولو قدرتي بوټي د طالب علمانو او تحقیق کوونکو لپاره ډېر اهمیت لري. باید دلته ژوند اسان او لارې پراخه کړې شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، علم بونیر.